تیر ورځو کې مې چانه پښتنه وکړه مالکه واده دې کړی دی وی او جی څومره موده شوې 3 کاله وشو ما څوک دې کړی دا وی بس ډیره مې خوښه وا خدای را کړه نو ما ورته وی چې د واده نه مخکې دې ډیره خوښه وا که اوس دې ډیره خوښه ده ویل نه د واده نه مخکې مې خوښه وا اوس دې خدای په توپه ولګئ تاسو خیال راغی د دنیا عشق او مینا هغه دا شی دی چې وخت تیرېدو سره بیا وی اوس دې خدای په توپه ولګي یا ورپسې مړ کېدو به نو عرض میں داو چې د الله سره مینا هغه ده چې هغه وقتن فوقتن زیاتیږي مولانا مدنی رحمت الله علیه نه تپوس شو په درس کې چې قیامت کې چې حساب او کتاب کیږي نو الله به مونږ ګورو نو هغه چې حساب به الله په خپل چې کوي نو التب دو قسم خلق مجرمانو سره چې حساب کوي نو د خدای مخه ته به حجاب وي الله به ورته ځان نه کوي پس پرده به سوال او جواب کیږي او نیکانو سره چې حساب کوي نو بے پردے به سوال او جواب کیږي نو بیا طالبانو ته وی چې د دې داسې مثال دی چې وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد یار سره د ملاقات وخت چې نزدیکیږي نو هغه د عشق اور چې د هغه نورم تیزیږي لکه یو بیا ورته دا ووی یو عاشق د یو مولانا تقریر کې واورېد چې قبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات بکی قبر کې تا چې قبر کې کی دی او خلق در نلار شي او ملائکه در تراشي نو د رسول الله تصویر به ور سره او در تبعو خی چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل د دې سړي متعلق ستا دنیا کې څه عقیده وا نو دی ورته وی چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے دا میں اوریدلی چې په قبر کې زما د محبوب تصویر خو ده کیږي نو زب د اجل انتظار کوم چې خدای زر مرګ راواله چې مرشم چې وی ګورم تاسو مونږ څنګه تاسو ته کو زوې ما چې قبر کې د رسول الله انتظار کیږي چې د جمعات نوځي خدای ټول مړکا امین به پیو کوي ها دغه وجه دا چې هغه خون باندې تفوی نه کنه هغه مزه تاسو لست نه دا هغه مزه تاسو کله نه دې سړی دا مزه ورته پته و چې سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اس نبی هغه سټډی کړو هغه معلوم کړو نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے زمونږ د جماعت کې آفس سے بو دی جماعت کې نو ما چرته تقریر کې ویلو چې شهید چې دی هغه نیغ به جنت ته ځي نو دته مې وی چې جنت ته خوخته ول ډیر مې خوخ ما الله دې چرته په جنگ کې شهید کا چې نیغ جنت ته لاړ شي نو هغه وخت کې خو هغه غونو کو خو بیا را پسې کور ته راغی وی چې ما بیگام ټول شپه تیر کړې و چې خدای دا د مولانا صاحب خبره چې وانه ورې چرته هغه چې په قسمت کې ونه رښتیا غریب شهید
او بے گناہ قتل کړی شي. خیال هم راغی حدیث کې راځي چې یو سړی د شپې اوده کېږي او دا دعا وکړي چې خدای ماله په دې کټ پوزي باندې مرګ مرا کوا، ما چې مړ کې نو ما په جنگ کې شهید کا. کدا سړی په دې کټ پوزي په خپل مرګ مړ شم، قیامت کې به الله د شهیدانو په ټولي کې ودرې خالی په دې نیت باندې. عزیزان خبره ټوله دړه ده، د ظاهر ډنګ ټکور نه ده. ان الله لا ينظر الى صوركم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ولا ينظر الى اعمالكم، او نه ستاسو عملونو ته ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم، هغه ګوري ستاسو زړونو ته چې ستا پړه کې زما متعلق څه دي. اړکې دي اوس خپل زړه ته وګورئ چې زمونږ خلکو پړه کې د خدای متعلق څه دي. زمونږ په زړه کې د صحابه متعلق څه دي، زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق څه دي، زمونږ پړه کې د اهل بیت رسول متعلق څه دي. د خپل ځان ته وګورئ، خپل ځان ته وګورئ. خبره ده، خبره د ظاهری ډنګ ټکور نه ده او نه د ظاهری روپ ده، دړه خبره. عزیزانو زمونږ ړه پلیت دی، مردار دی. امام غزالی رحمت الله علیه رورو احمد غزالی، احمد غزالی به دی امام غزالی پسی منز نه کولو. امام غزالی لاړو مور ته شکایت وکړو چې دا زما رور ما پسی منز نه کوي، دا خلک به څه وایي. مور رونی و احمد غزالی چې بچیا ولی ور پسی منز نه کوي رور پسی. وې زه هغه سړي پسې مونځ نه کوم چې د چا زړه د حیض په وینو باندې ګندی. د حیض په وینو څنګه ګندی؟ وې دې ولار په مانځ کې کتاب شروع کړی دی او د حیض باب لیکي، نو په مونځ کې د حیض د مسلو تصور کوي، نو دې وجنه زه د پسې مونځ نه کوم. ما چې درته خبره دړه ده، احمد غزالی هغه ټاپ ته رسېدلی و چې رور پسې په مونځ ولاړ دی او بیا نظر د ملا نه نیغ وتی دی او دړه په هغه سوري کې لګیا دی، ګوري چې دې ځای کې څه شی. تا ته زه مخکې ولاړ یم په مانځه، تاسو په ایمان وایي چې دا بم درته پته ولګي چې زما کله اودس نه او درته مخکې ولاړ یم، نو تاسو پته لګولی شي چې دی بې اودسه ولاړ دی. روټي خلاصو دا پته لګولی شي دا ملا بې اودسه ولاړ دی. دا پته لګولی شي چې دې ځای کې سهوه شو، دا ټکی پرېښو، دا یې مخکې وویلو، دا یې رستو وویلو، په دې ډبې یې دا خو منز نشو کن. نو زمونږ منز وی تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. چڑھ دی بت خانہ دا نو تا تب پا منز کی ملاوی کی څه. دا احمد غزالی نظر د امام غزالی د نن د زړه په نقطه کې لګېدو، ورپسې ولاړ په مونځ. تاسو به وایئ چې داسې خلق هم تیر شوي دي چې دا پته ورته لګېده. اوج
داسې تیر شو مالی دلی بیا چې چاته خودلی مولانا شمس الحق افغانی رحمه الله تعالی و تبارک مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ته وی چې یاره د کشف یو جلک پکار وی راځه بوتله جمعات ته بوتله ده جمعات دروازې نه چې نه وتی دی په دې مخې ورته لاس والے چې لاس والے دی ول ګور اوس په جمعات کې چې ګوري څومره خلق څوک سپیدي څوک مګي دي څوک بيزوګان دي څوک میلوګان دي په مصلی چې ولاړو د خنزیر په شکل بیا ورته په مخلاص وال ول ابھی یقین آ گیا ولا سے ول چلو میرے ساتھ بیا دیره ته بوتلو په لاهور کې چا دیره ته ټانګې نه کوشو بیا ورته په مخلاص والو ول دیکھو ابھی علامہ افغانی وی زما د خدای په ذات قسمی چې د دیره ته مې کتب د هر قبر نه د اور لمبې راوته دم زړو ما ته تپوسو کو ما چې حضرت دا علم تاسو بر مده کې زده کړی دی ما ته وی چې یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا ہے 40 سال اس علم کے لیے میں نے محنت کی اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو آپ لاہور آ جائیں میں 4 سال میرے ساتھ رہیں 4 سال میں یہ علم میں آپ کو سکھا دوں گا عزیزانو دا د دنیا واقعات دي پسترګو لیدلې شي دا ورته پته لګېدلې ده یو سړی راو دا سوکت چوکت ورته دا سوکت مرګرو ته وی چې سړی ژوندې دی او ځان ته دیندارم وی او دې ژوندېم خودنه په ژوند ایمان سلب شوی دی د ایمان نشته دی به بېمانه د دنیا نه تیریږي فی الحال دلته یو بزرگ دی فی الحال تیر ورځو کې ما ته وی چې په لار روانې ما څوک راته سپي ښکاري څوک راته څه ښکاري وی خدای ته مې دعا وکړه چې دا خبره ما نه لرې کا نو یې څو ورځې وشوې بد شوی یم دلته خبره د دې ځای ده د دې ځای ماما دړه ده دړه نن د ټول ملک کړه وګورئ څه دي پکې څه په عظیم قهر اخته یې هره ورځ څه نه څه قهر در باندې نازلي اوس اسمبلی ماتې شوي دي په پاکستان کې صاحب بس بل ویر نشته اسمبلی ماتې دي او اسمبلی ماتې زمونږ د پېښور اسمبلی ماته نو د دې څه ملک ټیپر کړی چې اسمبلی ماتې دي دا خو خدای دې داسې ماتې کړي چې کینې کینې شي او غوښې سپي وخوري داسې دې خدای ماتې کړي دې رزیلو ته ګورئ تاسو دا سویمه جمعه ده چې زمونږ د جومات کې اوبه نشته دې رزیلو ته ګورئ ټس نه مس نه کېږي دا اسمبلی وی که نه دا سرکار او دا عمله وه دا اسمبلی کم اسمبلی او کم حکومت چې جومات له اوبه نشي مهیا کولی خدای دې هغوی په ښځو وشرموي په لوړو دې خدای وشرموي
او شرمیدلی دی او دله په څه پوهېږي ادي یو سړي په کونه ونه زرغونه شوه په کوم ځای زرغونه شوه ووایئ جوماتونه سیم تاسو سر خوړلی دی په کونه یې ونه زرغونه شوه خلک وردل په کونه دې ونه وشوه ویل خیر دی سوري لاندې به کېنمه د دې زن طلاقو په کونه ونې شوي دي تس نه مس نه کېږي دا رزیل قوم به بیا سبا ګورئ چې پرتګیستلی به دې خلکو دپاره بیا په سړکو باندې منډې وي د دې رزیل قوم بیا به درته تماشې دې خلکو له صاحبه د کربلا واقع کربلا ته ګورو دې قوم ته ګور هغه ورځ مې شیعاګانو ته ویل مال امام حسین ته ګورو ستاسو د شکل ته ګوره کښېنئ خدایم بیخ بنیاد وباسه خو یو آرامتوب دی پې لګیایي یا حسین شاه حسین یا حسین شاه حسین کم چې در کې غوړ دي هغه ټپ ځان له نه ورکوي ملا در کې ټپ ځان له نه ورکوي مورمړي پلارمني م رئیسار کړي او کمیس هم تیسته یا حسین شاه حسین دا 10 ورځې سینه وهي به جوړې جنتیان شي خدای بیړه غرقه کا ستاسو امام حسین سره څه کار او زمونږ امام حسین سره څه کار مونږ کې غیرت نشته کم سړی چې خزه بربنده بار ګرځي په خطي ګدلای وی کني ها تاسو وای په ایمان چې په خطي ګدلته مونږه څنګه یو چې د چالونه بربنده بار ګرځي دا په خطي ګدلای نن ستا ملک ټول دله دی ملک د امام حسین نامې دلته راشه چابړي فروش درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي رشکو والا درته وښیم چې لږې پیسې ورسره راغلي دي هغه هم هغه دونه ته چادري ور په سر کړې ده چې ګورې په سره کې بربنډه ځان سره روانه کړي رشکې چلی مونږ دې قوم سره واسطه ده د دې قوم امامان یو د دې قوم نکاحونه تړو او هغه یو قابله مولا هم د اجړه جنازه کړې و نو مولیانو رونی و چې د اجړه جنازه خو نه کیږي تا د خزینیت تړلې او کده سړی هغه ویلې په حرام کې نه خز او نر پکې نو او نه نیت تړلې خو ما دا نیت تړلو چې یو منبوس او پاروا د دې دوس الله اکبر خلکو مو چې الله اکبر ورمال چې خخوي ګرمي ده چې کار خلاصي دا دی جنازي دي یا د دې نکاحونه دي اول تاسو نکاح چې په ایمان وې تړلې کی اوس درنه تاسو کوم اوس چې ستا نکاح تړلې کې دوه تاغه وخت کې څه لفظ ویلو یاره کا لفظ تاسو له درځم نو دا ګیره کالو اللفظ مولا ورته څه بنګ اجنه غالب نشل هم بنګو کې هم بنګو کې زکه جالته دم توپ کدا کی خزم په غډا دي نرانم په غډا دي الکانم په غډا دي بوډاګان په ورجو اخته دي صاحب دا سنت ورتوالی دي نوړای ته قضا کیږي نکاحونه څه ناقابل استاد ته مې چې الکته نکاحونم داسې تړلې خدای پراسته کا مې تروسه سم نکاح تړلې مال سکه ویل ورته چې د اخره مې درکړه څنګه چل کې هغه هو ناری کې وزم چې مبارک شه نکاحونم خوار جنازه خواره امامتم خوار زه د دسي خوار ساتلم په جمعات کې زه چې د اختر مون څومره اهم منځي د اختر په ورځ ولاړې مو تر پسې ولاړې او نیت کې مې دای چې د خنزیر خو غوا غسته دا, دا سرمن به مال نه راکې نو خدای چې د مونږ خو ما پسې ونکي دا څه ده کنه د اختر منځونه مم تبا دي قسم په خدای چې دا د جمعې مم تبا دي په
پروجو کیا تراوی موم تبا دے پی جی دیب چه مخ راواری او دعا کی ټول ورته دا سپیره ناستی و دوی کی بس درک لگی کور وران شا دا خوا چندم جوړ خوارا دا نو لگیا ای مخ کے سر شنائی را شنائی خو دا نیت نہیں چگی دا خلق دی واقعی دا قرآن ووری آرام کی نہیں خبر دا دیزے دا دیزے تا اللہ گوری چه زما متعلق پا دیزے کستا چلی دا امام حسین پا دیزے کی اللہ او دا اللہ حکم دا سر پر کول پٹین کی بی بی زینب تا ہوئے ویوے کنا چه اللہ ویلی دی چه قرنا فی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا دا خدای حکم دے چه زینب تب پکور کے ناستے زان ببے پردے کے نا زما سر با اس پریکی گی او تک دا خیمے نا بار روتی نو خدای بے سزا در کئی اڑت دیتا ہوئی اڑت آو جنگ ہو با پاکستان کے دا غلام ساک او دا نواز شریف جنگ نو دا غلام ساک او دا نواز شریف جنگ تاسو پا ایمان ہوئی چی دا دوی جنگ دا قوم دا پاراو دا دوی جنگ دا دین دا پاراو دا دوی جنگ دا مذہب دا پاراو جنگ دیلاو چی پتالک تیل زیاد مگلے شوی دی او پا ما کم دی نو تانے را کزوما چی زان زیاد غور کم خبر دا تیل ہوا ملک نے سے جوڑ کر ننے دے ملک سا انجام دے سیاسی اولیاء پا کرا پاسے دے چاہ تاسو پا پیغمبروں من لی دی دا خدای حکم حی علی الصلاة دا چا حکم دے ہاں او حی علی الفلاح دا چا حکم دے ارا و رز دا خدای پینزا آواز در تا پا جماعت کی گی پینزو آوازو لجماعت تا نرات لے دا خدای پا آواز او لیڈرگی او لیڈرگئی ویلیو نو لانگ مارچ تا لکون خلق تیار شویو خو خزو سڑو ویلیو کنا پکی مونگم مرگریو ما تا چاوی دا تاسو پکی چکوئی ما رو را چی جڑاگانو سرم ٹولو مر تیر کڑے اسی خزو سر تیرو لکون خلق د لیڈر پپ آواز باندھے پلانگ مارچ کے تیارو او حی علی الصلاح و حی علی الفلاح دا خدای آواز دے دا خدای کورتا نرازی تاسو بخنا تاسو جنت دس دا عقل خبری دا قوم او جنتون زما چورس تیری گیا دا ثوابای پالی ونی پا خبرم ایمان زیادی گی ما تیلا بجلیگر ملاتی مالاو ویل دا لوی لوی چگی چه وحی آغا تی مال خوزی ما ویل دا تبر گوری سادر نیرویستو پا دی تبر با دی کیمکم کدی بیا چگا والی و جنتون می ټول ټوکڑی ټوکڑی که جنت نشتا او په دوزخ کې می سیخ والے دے خلق را تارا راوا چې راځي چې د جنت نومونه لدی قوم له خدای جنت ورکي اوس دا لانگ مارچ ووس د پارا چې الیکشنو کا د امام حسین لانگ مارچ د مدینه نا کوفی تا او کربلا تا لانگ مارچ دے د پاراو
چې یزید ته د قرآن د دفعات منکری قرآنی احکامات د خپل لاندې پیمال ک نننه پیدا شوه بچیم در باندې قربانوم خو الله کده پریدم لانګ مارچ امام حسینم کړو خو هغه د قرآن د پاره او د دین د پاره او د خدای د پاره لانګ مارچ تا دې د پاره کولو چې الیکشنو کا بس ورځ دې ډېرې وشوي دا ټټو لګ مونږ تراکه چې مونږ په سوارش خبره د ټټو ده لکه مونږ چې واړو چرته خربم گیر کو نو په خرب لمبر په لمبر سوریدو نو چې دا سه سمند بلارو نو مرګری ته چې کوشش کنه یار بس تا ډېره چانټي وخوړه چې اوس مونږه په لګه چانټي وخور چانټي پیژنې چانټي پیژنې نه زرونه خو ځوي لکه دا هغه دره بڑ بوت نه دا دره بڑ بوتان تاسو خیال راغی کوشش چې زه اوس لګه چانټي په وخورم خبره د چانټای ده الیکشنو کا اوس الیکشن کې به څوک راځي بیا به څوک راځي دغه کروڑ پتیان عرب پتیان خانان نوابان اربابان دغه قوم به غلامی دا تالی سټ به مرګ منډي وای ورته لارې به ورته جارو کوي خزو ډیټسنې به ورته بوزي را بوزي په یو شپه کې به یو کروڑ روپے تقسیم شي په کلو باندې او دغه نوابان به بیا راشي نو به ګوري خبره خود دوی نه باروزی نه اوس مونږ چې چغو چې خدا کے زمین پر خدا کا نظام نو تاسو په ټول پاکستان کې د خدای اسمه کماته وخای زه تو خدا وے کنه چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام نو په پاکستان کې د خدای اسمه کو خان او پاغه ځای به د خدای نظام راولي نو ویون کې هم دروغ جن دي ځکه چې د خدای اسمه کا نشته په پاکستان کې نو زمکه خو یا د سند وډیراو دي یا د پنجاب د وډیراو دي ٹھیک ده جی یا د صوبه سرحد د وډیراو دي په دې تنګي کې یو خان دې 9000 جیربه زمکه ده 9000 جیربه دلته زمونږ یو خانو په دغه علاقه کې یو 1000 جیربه زمکه نو چې ماته دا پته ده چې په پاکستان کې د خدای زمکه نشتا او زما چې خدا کے زمین پر خدا کا نظام نظر دروغجن نه ما تا دوکا کوم نه زمکه هټولې تاسو قبضه کړی دی خدای لم پریخي ته دی اوس بیا خبره ده چې خدای دې ورمیګ مات کی او درنیوالی بل لې پری دی په تخت ناشته کرسۍ کې ناشته لندن کې ناشته امریکا کې ناشته جرمنی کې ناشته سیل لتل سره د بلبلې او اسرائیل علیہ السلام درشي اور میګ دی مات کی ا جدا خبره ده او خدای د سکاله کله کوي خپل رضا ته سړی نه پری ناګهانه د تعالی لکه وی اے عاقل وګلی سماتا مرګ نه پری دی سړی خپل رضا تا دا رضا ستانه ده دا بیا د بل چا ده اے عاقل وګلی سماتا مرګ نه پری دی سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناگہانا بتالاشی وایم تا پا تخت ناستے غڑک دے زین دی ونیس ناگہانا ہائی ہوئی جوڑ شی سچلو شو انکا ہاڑے فیل شو
ډاکټر و ډاکټر چې را خبرې دو د بیړی د پلارم غر کوا ته خو علاجونه کوي کنه لندن ته ځې امریکې ته ځې بائی پاس کې کنه جی دې بائی پاس ته دې مو خدای پری دی نه دا بائی پاس ته ځې لندن ته یو سړی دلته مړ دی 13 ورځو کې 2.5 کروڑ روپے داغه د زړه په اپریشنونو لګېدلې وي 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ روپوم بچ نکو بائی پاس اپریشن ته واچولو چې ډاکټر ورنږدې کېدو بیا ته ساوتې و اے عاقل غوګلی سماتا مرګن پریدي سړې خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا تا اوس وکړه څه ډېرې ما تکړه مړې د کبر جنو چې د کبره بین لیدل هچاتا دا سے بروانو الله د دې خلکو د اتلم په لار لیدلی دي ډېرې ماتې کړې مړی د قبر جنو چې د قبره بین لیدل هیچاتا بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا پجوندین توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا نو عارضی طور خود خدای زمکه نشتا په پاکستان کې چې ته په خدای نظام راوړي اخو ټول تاسو نیولې دي نو په کوم ازمکه به د خدای نظام راوړي اوس چا چې د خدای ازمکه نیولې دي ټول بی دینه دي هغه ټول د خدای غلا او د خدای ګڼکپان او د خدای منکر دي نو هغه په دې ازمکه د خدای نظام څنګه راوړي دا چرته خوبم ګوري خوب چې په پاکستان کې د ووټ او د جمهوریت نامه وي نو په پاکستان کې به اسلام راشي اول زه د مولیانو نه پوښتنه کوم د ځان نیم کوم ځکه چې زم په دغه ډله کې ما چې په اسلام کې د ښځې ووټ شته او د ووټ په ورځ تاسو د ښځو حال ګورئ اسلام کې خو شورا ده و امرهم شورا بینهم د ښځې ووټ خو څه کوي چې د جاهل ووټ هم نشته د قمقل ناپویا په ټول کلی کې په ټول علاقه کې به یو کس یا دوه کسه به داسې وي چې به قابل د ووټ وي ټول کلی او علاقه قابل د ووټ دم نه اپه څه پوي نو اوس به بیا میله ګرمیږي او دا لوی لوی وډیره چې دی هغې به روځي د هغې خو پروا شته نه کربونه ورسره دي پدمونه ورسره دي راوبځي او مونږ ورته د منډۍ چیله ښکارو بس خرید بم کی او بیا بم دغه خلک راشي کته به بدلی شي بل روپ کې براش نو نه د دې ضمیر شتا او نه د قوم ضمیر شتا خدای پوېږي چې پاکستان الله کم قهر لا ساتلې دي او کم عذاب لا ساتلې دي او په کم رنگ به تبا کوي امریکا نن په دنیا کې یو عظیم طاقت ده
تاسو وګورئ په امریکا عذاب راغلی سیلابونه پې راغله امریکې نه شو ټینګولی سوونه خلک یې یوړه د خدای عذاب خدا سي په روس کې ورشه وګوره عذاب راغلی دی الکانو ته چې روټۍ نه ملاویږي د الکانو چکلې پکې جوړې شوې څنګه چې د ښځو چکلې وې دلته داسې په روس کې د الکانو چکلې جوړې شوې چې روټۍ پورې اریان دي په مصر کې وګورئ په بوسنیا کې وګورئ په اسرائیلو کې 150 چکلې د ښځو جوړې شوې دوبۍ لا د 15 ورځو په ویزو باندې فارنر ښځې راځي اوس چې هر څه به کېږي 15 ورځو کې چې لاړې شي بل جاز راشي اوس دا خبره تاسو ته څه پته چې دا سرمایدار چې دی د ملک څه کوي دوبۍ او قطر او دوحه او مسقط او دا اسلامي ملکونه دي په دې کې چې کرکټ میچ کیږي ستا د ملک سربراهان سره د ښځو سره د لوڼو ورځي او ورته ناستي او تماشې کوي نن هغه خلقو ته به دا قوم بیا ټوکرای کی د غلام اسحاق او د نواز شریف باچهی نن ختم شو لاړ یو خوایا مخ نیولې دی او بل خوایا سر نیولې دی خدای خبر چرته بناست اوس نور رااله غي وای چې مونږ انصاف کوو او بګو دا انصاف به مو ګورئ نو عزیزانو ځان مستړی کوئ خیال امراغی دی ځان ستړی کوئ ما دا ملکیږي نه کم قومونه چې په خپل حال بدل نکی الله دا غي حال نه بدلی کم قوم چې په خپل حال بدل کی دا الله اراده ورته متوجی شي او دا غي حال بدل شي نو زمونږه ار سفراډ او دوکا دا اول ز جمعات کې ناستم په محرم کې چې لسم باندې تکیر پوخ کې او ماته جمعات ترولېږي زه خورم کنه ها تاسو جمعات ته سلېږئ کنه زه خورم یا الوا پخه کې زه خورم اوس پکار ما ته دادی چې زه تا په جمعات کې راونی سم او په دې شونډو دې په سپېړو وام او دا شونډې در باندې و پړسم چې دا کیر دیواله راوړو دا ولی تاره کې دا فرض کړی دي چې دا محرم منل جو دغه ته وایي چې په دغه ورځ کیر پوخ نو تاو شیعاګانو کې څه فرق دی محرم مناول دیتا وی چې کوم قانون د پاره اهل بیت رسول خزی او بچی قربانی هغه قانون د پاره به تم ځان قربانی ستا قرآن نه په پاکستان کې ټوکې او مسخري جوړی دي ستا دین نه مسخره جوړه ده ستا جماعت سره میوزک سنټر دي خلک تی مونږ نشي کوله لعنت پدا سے قوم او پدا سے ملک باندې پتا سو دې لعنت شي د خدای چې هغه خلق سره به بیا مرګرتیا کوي چې د پرون د چا دو کال حکومتونه تیر او متیازم در باندې و نکړي وټینګې دې چرته شي ما خو تاسو ته وړاندې یو مثال ویلو چې مونږه د ماشکیرونه یو ماشکیو ډولکی ته بغړې ده زامن ورته ډولکی ته مګړېګه مړکاو دي ول بچیا توبه مې د بیان غړېګه ول کګټ شو وجم د ولی په غاړه ناشته مشک ډکای
د ډولکی आवाज اوریدل دي ول نه غډېګم درته زامنو منی کړي چې بیا یو سات تیر شو ول نه غډېګم زامنو منی کړي ما د ډولکی کې هغه مست خوندې تار کا خیالو کې د بلبلی شروع کی لکه تاسو د پښتانه نه پښتانه زم دې خو باسه پښتانه د پښتو ته اوس ماته چې څوک وایي د پښتون زم نه زه د بړو جوړای ما زه جوړایم جوړا یا ته پښتون نه جي زه پنجابی ما پښتون څه دا د پښتنو حق چاواله و چې چاواله او تاسو به وی چې پښتنو حق غواړي کنه غواړي تاسو به غواړو ول بلاس مې ماتوم او درته به ته اخلم چا چاستا حق والے هغه سره ته مرګره شوي کنه پښتانه اوس راشه د ما سره یو ورځ دکان کې کینې چې دا پښتانه درته هم چې کوم پښتون د لګوري خزای بربنده ځان سره روانه کړي ها دا پښتانه راشه په صدر کې څه ګوره بازار صدر بازار روډ درته هم دا پښتانه تماشا وک آرمی سټیډیم ته ماخام ورشه د پښتنو تماشا وک د کم پښتون خزي خختک چې بعد وي هغه پښتوني پښتانه دا وای چې پښتون یو خر دماغ قوم دی خر لا چې ټیلا ورکې کنه چې تی رستو زر کې دا سنبای رستو زر کې ته مخ کې ټیلا ورکو دی برستو زر کې د خرطوب په ځای کې پښتون ګوره جګړه بو کی سړې بولی بیا به خزم ګرځي لونه بهم ګرځي تر بهم ګرځي ماما بهم ګرځي مینت بهم کې یاله اوس جوړو اله جوړه کور دی وران شچ وران شي خوران دی رب دې سوچ کړي کنه خدای دې هلاک کا جوش درکیو چې هوش دل راتلو کور دی ورانو د پلار دغه لار دې آرام توب له تکړه نور پښتنو کې ماته عقل وخایا سوچ وخایا فهم وخایا چرته د سړیتوب فیصله د دې پښتون قوم وخایا پښتانه ګوره د کابل نه بار په بایسکوپونو کې پښتانه ګوره په میوزیک سنټرو کې پښتانه ګوره په بیلیټونو کې پښتون دا کو چرته د کنجرتوب او د ډمتوب ځای پښتانه پکې ګوره سړیتوب ځای کې پښتانه نه د جمعهتونو لاسپینګری منګری چرته سخري بوډای ټوخیږي را ټوخیږي انګور ورته چې جمعه تلار شکنه خدای مې در نخلاص کا دغه بوډاګان مونږ لراواسي لکه د مخه ته مناستی او دغه د څورته ځوانان چې دا لغړی تی کوي اوس ملک باندې بل قهر نازل دی د پیرای او د مولاتوب په شکل کې بار ملکونه در کې بل کار کوي اب بیا خبره ده چې دا پښتون قوم یا دا بدبخت قوم په پويږي نه سړی خرید کړي شي چې د تبلیغي جماعت والا او ډیر کارو کا امریکا او لندن او جرمنی او روس او چین کې خلک مسلمانان کړه دې پسې شي نو د پیر په شکل کې دې پسې کی د مولا په شکل کې دې پسې کی چې دا ډله خراب ده خلق خرابای تاسو په ایمان وای او بیا په ایمان وای کلمه وای ټول چې لا اله الا الله محمد رسول د مسلمان شکل اسلام چې ویل دي نو ګیره ویل ده ها ویل ده ټوپه یا پټکه د اسلام ویل ده کنه ٹھیک جامع سپینه ارته کولاو دا اسلام ویلی دي کنه دي پنځه وخت مونږ کول اسلام ویلی دي کنه دي بدرت په خلا نه ویل فضول خبل نه کول دا اسلام ویلی دي کنه دي ویل په تبلیغی جماعت کې سړی نه دا شی جوړ شي کنه ها دا شی ته جوړیږي کنه جوړي په تبلیغی جماعت کې ظلمی الکان بې چې شکل ته وګوره په خدای قسم چې تا ته به خدای را یاد شي
چې واقع دی یو مسلمان زلمی داسې شکل پکار اوس هغه پسې پیران او مولیان لګولي چې د دې ډلې مخالفت کوي. اوس دې قوم کې نن ساره یو سړی راغی بډبیره کې یو پیر پیدا شوی نو داسې غصه رااله چې هغه سړي ته مې غریب ته ګډې وډې وویلې او خولې نه مې کنځلې زما خو خوله بېواکه ده د تبلیغ کې زه ځم هم ځکه نه یو ځل پکې تللی سړی مې ووالو هماغه امیر صاحب ما ته وایي چې اوهو دا پایو دروازه ویل داړیا ګیرې راته خوځوئ او دروازې مو ټکولې راته خو چې ویل داړیا اعلان دی یو شړاپ شو په دې خوله مې ووالو راوغورځېدو په لسو پې وختم قریشي صاحب د خدای وبخي په دې صدر کې و ما چلو ہو زیر ونیوم چې یہ تو ہمارا مشن نہیں ہے اور آپ نے یہ کیا کیا مل جاؤ میں خسی تبلیغ نہیں کر سکتا وجلم نو دې ډلې کې زم ځکه نه چې زه برداشت نشم کولی دې ته بستره غورځوم غږ نه کوي کنځل ورته وکم غږ نه کوي اوس پیغمبري اخلاق دادي که نه دي اوس په دې رنګ کې د دې کلو خلکو ته د زما تقریرونه خو ټول ټیپ کېږي څوک راته دا مو وایي چې دا ته ټیپونه چې ستا تقریرونه ټیپ کېږي تا خو به پې ډېرې پیسې اخېستي مال دا ټیپونو والا دی خدای ورک کړي خدای راستي کوي چېرې اوبه هم راوړي دي په دې خو زه پوهېږم نه یم چې په دې خلک پیسې مالي چې زه په تقریر ټیپ کولو باندې پیسې والم نو زه بیا مسلمان یم یا زه بیا ملا یم خبره ده که نه والله که تې خبره وي خو ارامي قوم دی څه لکۍ خو ما پورې مو تړي تڑئی پکڑا شئی تو تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے